الرحیم نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد. ډیر د انتهایی افسوس مقام ده نن په مسلمانانو اسلامی معاشره کې مسلمانانو خپل اسلامی طریقه اسلامی تهذیب پرېښه ده او د مغرب کلچر د هغو تهذیب خپل کړه ده. په 14 فروری باندې د ویلنټاین ډے په نوم یو ناسور او لعنت د بهایی ولا د فحاشي د عیاشي د عریانی ولا په مسلمانانو کې عام شوه ده، پیلاو شوه ده. په دغه ورځ باندې اجنبي سړی اجنبي ښځې ته همدارنګې اجنبي ښځه اجنبي سړي ته د محبت اظهار کوي، د محبت ګلونه ورکوي، د محبت تحفې او تحایف ورکوي، په خپل منځ کې تعلق قایموي بغیر د رشتې نه. دا طریقه شرعاً خو خود ناجایز ده، څه عقل هم د داسې طریقې اجازت نه ورکوي. دا طریقه خو د زناورو ده، زناور څه خپله کې تعلق قایموي بغیر د رشتې نه، هغې کې د رشتو لحاظ نشته، بغیر د رشتو نه خپل تعلق قایموي. نو چې یو انسان هم بغیر د رشتو نه خپل تعلق قایموي نو دی او زناور کې څه فرق شو؟ زناور هم څه خپل تعلق قایموي، هغه حیا نه کوي په دې کې، په هر ځای کې خپل تعلق قایموي. نو چې انسان هم په دې کې حیا نه کوي، په هر ځای کې په روډونو، په سړکونو، په یونیورسټیانو، کالجونو کې خپله کې تعلق قایموي نو د او زناور کې څه فرق شو؟ نو دا طریقه شرعاً خو خود ناجایز ده، څه عقل هم د دې اجازت نه ورکوي. نبی علیه صلات وسلام فرمایي چې کله یو اجنبي سړی اجنبي ښځې سره یوازې شي، جدا شي، په یو ځای کې کینی نو دریم په دو کې شیطان وي. نو آیا په دغه ویلنټاین ډے په ورځ باندې چې کله ښځه پردي سړي ته همدارنګې سړی پردي ښځې ته محبت اظهار کوي، په دې منځ کې به شیطان نه وي؟ همدارنګې قرآن، شریعت او پیغمبر صلی الله علیه وسلم تعلیمات دا دي د ښځو دپاره چې کله په کور کې نارینه نشته، سړي موجود نه دي، یو سړی راغلو هغه اجازت غواړي، کور دروازه یې وټکوله، نو دا ښځه به کور نه ورته جواب ورکوي، په نرمې لهجې سره به نه ورکوي، په سختې لهجې سره به جواب ورکوي. نو په آیا دغه ورځ باندې دغه ویلنټاین ډے کې چې کله یو بل ته د محبت اظهار کوي نو نرمه لهجه خو پرېږده، چې اجنبي ښځه اجنبي سړي ته نرمې لهجې سره سره د محبت اظهار هم کوي. نو اسلامی طور منته هم دا طریقه ناجائزه ده او عقلا هم دا طریقه ناجائزه ده. عجیبه خبره ده، افسوس مقام ده. بلکې چې مسلمان هغه اسلامی تاریخ هغه ته پته نشته، فتح مکې تپوس ورنه وکړي، فتح خیبر تپوس وکړي، د هغو تاریخونو پته نشته، د نبی علیه صلات وسلام سیرت پته نشته، خو د مغرب کلچر د هغو د تاریخ پته ورته شته. ویلنټاین حقیقت څه شی ده؟ ویلنټاین دا خو عیسائی یو پادریو، زناکار او بدکار پادریو، یو ښځې سره محبت او هغه سره بدکارۍ د وجې نه هغه ته پانسي میلاو شوه. پانسۍ نه مخکې هغه خپل دې محبوبې ته یو خط او لیټر ولیکلو، یور ویلنټاین، په دغه ورځ باندې هغه ته پانسي میلاو شوه. ابتدا کې په دې ورځ باندې عیسایانو هم افسوس کو چې دا ښه کار نه ده شوه، دې سره د زموږ بدنامي شوې ده. بلکې اوس هم عیسایان مذهبي طور باندې په دغه واقع باندې افسوس کوي چې دې سره د زموږ مذهب بدنامي شوې ده. نو گویا په عیسایانو مذهب کې هم دا طریقه، عیسایانو مذهب کې هم دا طریقه جایز نه ده، بلکې هر یو مذهب هغه به څنګه مذهبي چې هغه د بهایي اجازت ورکوي، یو مذهب هم د بهایي اجازت نه ورکوي. عیسایان اوس هم مذهبي طور باندې په دغه ورځ په دې واقع باندې افسوس منوي، او موږ مسلمانان لګیا دي په دې باندې خوشحالۍ منوي، د هغه زناکار او د بدکار یاد تازه کوي په دې باندې. نو په دغه ورځ چې کم خلک اجنبي سړی او اجنبي ښځه خپله کې ملاویږي، محبت اظهار کوي، دا بالکل ناروا او ناجائز ده. ګورم انسان څه ده، د دې په طبیعت کې دا میلان پروت ده ښځو طرف ته،
د انسان په طبیعت کې د ښځو سره محبت دا یو فطري ده. قرآن کې الله فرمایي وجعلنا بینکم مودة ورحمه، د تاسو په منځ کې ما محبت پیدا کړی ده، محبت مه ګرځوله ده. خو لیکن د دغه محبت استعمال طریقه څه ده؟ دا محبت اظهار به ته چاته کوي؟ هغې دپاره هم الله شریعت قرآن نبی علیه السلام هغه طریقه ښودلې ده. هغه د نکاح طریقه ده چې ته به خپل محبت استعمالی په نکاح ذریعه سره، ته به خپل محبت اظهار کوي په نکاح ذریعه سره. نکاح نه بغیر محبت اظهار دا شرعا ناجائز او ناروا ده. دی وجنه مسلمان ته پکار دی چې هغه خپل اسلامی طریقه خپله کړي، اسلامی تهذیب خپل کړي، د مغرب کلچر، د مغرب تهذیب